الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت معلما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا انسان الله رب العزت د خپل عبادت د لپاره پیدا کړی دی او د دې عبادت د خودو د پر الله رب العزت 100,000 کم و بیش 1,40,000 انبیاء را لېږلي دي چې هغوی انسانانو ته د الله رب العزت د حکمونو د مرضۍ د رضامندګۍ طور طریقې ښودلي دي او د الله چې په کومو څیزونو باندې ناراضه کېږي د هغې نه هغوی منې کړي دي آن تر دې چې دا سلسله الله رب العزت په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې ختمه کړه او دا دین د قیامته پورې جاری او ساری چلیدونکی دین دی الله رب العزت ته د نزدېکت د ټولو نه آسان دوه لارې دي یو د پیغمبر علیه السلام سنت طور طریقې او دویم د الله کتاب چې انسان په دې دواړو باندې عمل کوي هغه الله رب العزت ته نږدې کېږي د سنت الله رام طور باندې موږ خلکو پرېښې ده سنتونه به زموږ مراد دا دی چې مړی ژوندی کله راشي واده او غم په هغه وخت کې طریقه سره دې ته موږ سنت وایو باقي نور ژوند په خپله مرضۍ باندې تیرو هغې کې سنتو طرف ته زموږ ذهن نه ځي او قرآن صرف دې حده پورې پیژنو چې د الله رب العزت را لېږلی شوی کتاب دی بس په کور کې 2-3 کسان یې وایي هغه کافي ګڼو لیکن دې ته ګورو نه چې دې قرآن کې الله رب العزت څه وایي دا د الله رب العزت پیغام دی خط دی حکمونه دي یو سړي ته د چا مشر د طرف نه خط راشي نو څنګه هغه په کورونو باندې ګرځي چې د دې ترجمه راته وکړو په دې ما پوه کړه چې څه ویلي دي هغه د مشر پیغام څه کوي چې د واده یا د مړي استازی راشي نو هغه چې لوستی نه وخت پرې نه تېرېږي دارنګې دا د الله رب العزت کتاب زموږ طرف ته د الله رب العزت پیغام راغلی دی نو موږ لم پکار دا دی چې په دې باندې ځان پوه کړو چې الله رب العزت په دې کې څه وایي او د دې د زده کړې دپاره ټولو نه بهترین مقامات چې کوم دي نو هغه مکتبونه او مدارس دي مدارس خو موږ پیژنو مدرسې کیدای شي دا مکتب هم پیژنو لیکن دا نوم موږ په اول ځل باندې اورېدلی مدارس هغې ته ویلی کېږي چې د سهار نه ماښامه پورې او د شپې هم پکې طالبان ډېری سبقونه پکې وایي هغې ته مدارس او مدرسه وایي مدارس جمع ده او مکتب د دې جمع مکاتب راځي مکاتب ویلی کېږي جز وقتي یو کل وقتي دې ته ویلی کېږي سهار نه ماښامه پورې پای کې طالبان سبقونه وایي هغې ته مدرسه وایي او مکتب دې ته ویلی کېږي چې څه وخت دپاره راشي بیا لاړ شي لکه مثال په طور باندې زموږ په دې کلو علاقو کې مازدیګر نه ماښامه پورې ماسپښین نه مازدیګره پورې یا د ماښام نه ماسخوتنه پورې چې دا کم مکاتب چلیږي دا سبقونه ښودلی کېږي د قرآن دې ته مکاتب ویلی کېږي او د دې مکاتبو ډېر زیات اهمیت او فضایل راغلی دي او دیکھے بعضو کې صرف
قرآن ښودلی کېږي، بعضو کې ترجمه، تجوید، ناظره، او څوک اوس دراسات هم چلیږي چې هغې کې عقاید وغیره فقه ښودلی کېږي، او وفاق والا او سخت کال اعلان هم کړی دی انشاءالله چې د مکاتبو دپاره موږ یو نصاب جوړو چې کوم ماشوم نوراني قاعده ووایي او د هغې نه پس ناظره کې چې دا کوم وخت اخلي نو په دې وخت کې به دته څه ښودلی کېږي. هغې دپاره وفاق المدارس لګیا دی لایحه عمل جوړوي او نصاب مرتب کوي، او موږ د هغې په انتظار چې د هغې د طرف نه یو نصاب مقرر شي نو انشاءالله هغه به فایده هم ډېره زیاته ورکوي. نو د دې مکاتبو ډېر زیات اهمیت راغلی دی، او د دې مکاتبو شروع د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه شوې وه چې اصحاب صفه، مدرسې صفه چې ورته ویلی کېږي، یو دونکاچه و په هغې به صحابه کرام کې ناستل او د قرآن زده کړه به یې کوله، او بیا صحابو دا سلسله چلوله ان تر دې چې موږ ته راورسېده. ځکه زموږ علما کرامو کتابونو کې لیکلي دي چې یو سړی یو ځای کې کور جوړوي نو د کور جوړولو نه مخکې د 3 خبرو اهتمام پکار دی. اول دا چې عبادتخانه جومات ورسره نږدې، دویم نمبر دا چې د ماشومانو د مکتب د مدرسې هغه ورسره نږدې، او دریم نمبر دا چې دا درې هم هلته انتظامي. پخوا به خلکو چې کور یو ځای کې اخیستو یا جوړو نو دې 3 خبرو ته به یې کتل چې جومات ورسره شته که نشته، مکتب د ماشومانو د قرآن د ښودو انتظام مو شته که نشته، او دریم نمبر د مړو د ښخولو ځای شته که نشته. نن سبا نظریات بدل شوي، خلک چې کور جوړوي نو څه وایي ګیس بجلي پکې شته او سړک یې پوخ دی که پوخ نه دی. نظریات د خلکو بدلیږي. هغه زمانه کې به یې څه ته کتل، دې شي ته به کتلی کېدل چې جومات ورسره خوا کي او د قرآن د ښودلو مدرسه ورسره خوا کي او ادیره ورسره خوا کي، دې 3 شیزونو له به خلکو توجه ورکوله. صحابه کرام هم د دې ډېر خاص خیال ساتو. عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه جلیل القدر صحابي دی فرمایي چې د 3 شیزونو د مسلمانان ډېر زیات اهتمام کوي. یو دا چې د اسلامي حکومت امیر دی مقرر چې په دې زمانه کې هغه نشته او مقرر کولی موږ نشو. دویم نمبر دا چې مسلمانان د قرآن د خورولو کوشش کوي، د قرآن د شایع کولو کوشش دی کوي. او دریم نمبر دا چې د خپلو بچو دپاره یو ښه د قرآن ښودونکی مقرر کړي. دا ښه د قرآن ښودونکی څه ته ویلی کېږي نو دا ځان له یو بېله لویه موضوع ده. علما کرامو د هغې ډېر ښایسته ښایسته صفات د معلم بیان کړي. مدرس څه ته ویلی کېږي نو چې بعضو د هغې حروف راوکاږلي، د میم نه دا چې محنتي، او د دال نه مراد دا چې دردمندي پکې د بچو درد او غم د ماشومانو اوسه زړه کي، او د را نه مراد دا چې هغه رهبر او رهنمای، او د سین نه مراد دا چې په هغې کې سلیقه مندي. دا ځان یو لویه موضوع ده چې معلم کې کم کم صفات پکار دي. موقع میلاو شو انشاءالله په هغې به بیا بحث وکړو. نو د دې 3 خبرو نه هم دا خبره معلومیږي چې قرآن د مدرسو ډېر زیات اهمیت راغلی دی. د علماء دیوبند سرخیل تیر شوی هغې ته امداد الله مهاجري مکی رحمت الله علیه ویلی کی چې د اکثرو مشایخو هغه پیرو او د دین دپاره ډېر زیات لوی خدمات کړي دي. نو هغوی باره کې راځي د هغوی دا قول ډېر زیات مشهور دی چې د دین موږ څومره محنتونه کړي دي نو په هغې باندې دا یقین نشته چې په هغې به بچ شو. که د بچ کېدو یقین زموږ شته نو هغه صرف او صرف دا مکاتب دي، دا نورانی قاعده او دا بغدادي قاعده چې پکې ښودلی کېږي، همدا زموږ د بچ کېدو دپاره کامل یقین دی چې په دې باندې به الله رب العزت موږ وبخي. او شیخ الهند اسری مالټا چې جزیره انډمان کالپانه کې انګریز قید کړی و د بغاوت په جرم کې، او کله چې هغه دغه جیل نه راووت او بیا هغه بیان وکړو نو پای کې د 2 خبرو تاکید کړو چې بغون جیل کې ما سوچ کړی نو زه په دې 2 خبرو متفق شویم چې دا ډېرې ضروري دي. پای کې اولنۍ خبره څه وه؟ د قرآن ښودنه، چې مسلمانان د قرآن تعلیم لازمي وګڼي، دا دې نه پرېږدي. او قرآن تعلیم په کوم ځای کې کېږي؟ مدارس او مکاتبو کې. نو ګویا دین هم د هغې د اهمیت اندازه انسان ته لګي.
منظور نعمانی رحمت الله علیه به فرمایل چې دا مکاتب او مدارس چې کوم دي نو که چېرته دوی صحیح کار کوي او په صحیح طریقه باندې رواني نو انشاءالله چې زمونږ بچي به الله رب العزت د ارتداد د فتنې نه د مرتد کېدو نه بچو ساتي. څومره چې د دین محنتونه سیوای نو دومره د دین د خلاف مرکزونو محنتونه هم سیوای. زمونږ دا بچي چې د یونیورسټو کالجونو د بارنۍ ادارو ته وځي او د ملک نه بار ورپسې لاړ شي نو هلته هغې ته ځای په ځای باندې ښکاریان ناست دي. څوک د لیبرلیزم او څوک د سیکولر او څوک د غامدي او څوک د بل په فتنه باندې خپل ځان طرف ته راکاږي. عیسایي مشینري خپله لګیا ده، یهودي مشینري خپله لګیا ده، د دجال فریمینس تنظیم خپل لګیا دی، خلک ګوهرشاهي فتنه خپله لګیا ده، غیر مقلدین خپله لګیا دي، خپل طرف ته خلک راکاږي. نو علما کرام و چې هغه ماشوم به د هغې نه بچ کېږي انشاءالله چې کوم په مکتب کې سبق ویلي، په دې ماشوموالي کې په دې مکتب کې سبق ویلي، الله رب العزت به د هغې ټولو فتنو نه دا بچ ساتي. نو ځکه دوی وایي چې که چېرته دا په صحیح طریقه باندې کار کوي نو د ارتداد د فتنې نه به موږ بچ به پاتې شو انشاءالله. او حسین احمد مدنی رحمت الله علیه فرمای چې مکتب او مدرسه دا د دین قلی دي او څو پورې چې دا قلی موجودی دین به محفوظ یو، که دا قلی ماتې شوي نو دین به بیا مات شوي. او تانوي رحمت الله علیه چې حکیم الامت هغوی ته ویلی کېږي، هغوی فرمای چې دا مکاتب او د دې مدارسو د وجود چې دی نو دا د الله رب العزت یو داسې نعمت دی چې د دې په شان د بل نعمت په دنیا کې د هغې مثال نشته دی. دومره قیمتي سرمایه د الله رب العزت په ځمکه باندې ده. او میا صاحب چې بېشماره کتابونه د تاریخ هم لیکلي دي او نور هم ډېر اهم کتابونه لیکلي دي، د مفتی شفیع رحمت الله علیه په استادانو کې راځي. هغې فرمایي چې یو سړی د اختر ورځ او د بچي دپاره د کپړې غم کوي، کپړه ورسره نشته، نو د بچو د کپړې لکه سړی غم کې د هغې نه زیات زر پرې غم دی د بچو د تعلیم وکړي. ماشوم دی بیمار دی او د علاج غم یې کې نو د علاج د غم نه په سوونو غمونه سیوا د هغوی د تعلیم غم وکړه چې دا قرآن به څنګه زده کوي او د چا نه به یې زده کوي. او وجه د هغې دا ده وایي چې په دې مکاتبو کې د سړي نه مسلمان جوړولی کېږي. دا بنیادی تعلیم دی، که بنیاد د سړي مضبوطي نو مخکې تعلیم د سړي مضبوطي، مخکې ژوند د هغه مضبوطي، او که بنیاد د چا مضبوط نه نو مخکې سړی بیا قایم نشي پاتې کېدی. جماعت، کور، مدرسه، سکول، اسپتال، یو عمارت چې سړی جوړی نو د هغې بنیاد مضبوط راوخیږي او څومره چې ستا آبادي په هغې باندې سیوای دومره به هغه مضبوط راخیږي. څومره د خپل زوی ته مخکې د یو څیز جوړولو اراده نو دومره د هغې بنیاد به مضبوط جوړی. او مولانا الیاس رحمت الله علیه نوم به تاسو اورېدلی، بانی تبلیغ ورته ویلی کېږي. هغوی یو مجلس کې وفرمیل ویل که تاسو سره د مدرسو او د مکاتبو د چلولو پیسې نه نو ویل د 100 مدرسو چانده مانه واخلئ او 100 مکتبه زما په نوم باندې جاری کوي، زما په خرچه باندې چالي کوي، زه به د هغې خرچه در کوم، لیکن دا مکاتب خامخا چالو کوي، دا بندوئ ما. مولانا رابع ندوی رحمت الله علیه فرمای چې سکول او کالج او یونیورسټي کې ختمه شي نو څه به وشي؟ صرف دومره به وشي چې تا ته به نوکري نه میلاویږي. نوکري میلاویږي په سکول کالج او یونیورسټۍ باندې، نو که دا سکول او کالج او یونیورسټي بنده شو څه به وشي؟ نوکري به نه میلاویږي. نو که نوکري نه میلاویږي د لوږې نه به نه مړي. وجه د هغې دا چې رزق یې صرف په نوکرۍ کې نه دی لیکلی. دا سړی نوکري کوي د ټولو نه یې ښه خوري. الله رب العزت خپل پن ورکړی ټیکټر چلی، بل کس دی دکاندار دی د ټولو نه یې ښه خوري، زمیندار دی د ټولو نه یې ښه خوري. ول دا نوکران دي، دوی تعلیم کړی دی. نو رزق د سړي صرف په نوکرۍ کې نه دی لیکلی شوی. لیکن بل طرف ته که دا مدارس بند شو نو څه به وشي؟ که مدارس بند شو نو علما به نه پیدا کېږي، او چې علما نه پیدا کېږي د حلال او د حرامو فرق برته څوک ښیي چې دا شی حرام دی دا حلال دی، دا جایز دی دا ناجایز دی، دا سود دی او دا سود نه دی،
دا وخوره او دا مخوره، دا کار د شرعي دی او دا کار د شرعي نه دی. نو د حلال او د حرامو د جایز او د ناجایزو تفریق او فرق چې درته بیانوي دا اهل مدارس درته بیانوي. نو ځکه هغوی فرمایي چې د دې دومره زیات اهمیت راغلی دی. او شبیر احمد عثماني رحمت الله علیه هغوی فرمایي چې مدارس د دین کارخانې دي، د دین کارخانې دي، او کارخانې چې څو پورې چلیږي نو کار کیږي، چې کارخانې بندې شو بیا کار نه کیږي. نو دغه رنګې که دا مدارس دین به چلیږي، او که مدارس بند شو نو دین مکمل بند واخله. او شیخ الاسلام مفتی تقی عثماني صاحب دامت برکاتهم العالیه هغوی فرمایي چې مسلمانانو له پکار دا دي چې په خپله باندې مکاتب او مدارس ځان له چالو کی. د بل په تمه دې نه کړي چې پلانکې به راله مکتب جوړوي، پلانکې به د هغې خرچه ورکوي، پلانکې به راله مدرسه جوړوي او پلانکې به د هغې خرچه ورکوي. خپله هر سړی دې سوچ وکړي او خپله دې هر سړی د خپل ځان دپاره مکتب او مدرسه روانه کړي. وجه د هغې دا د هغوی فرمایي چې دا د ژوند او د مرګ مسله ده. د بچو تعلیم، د بچو د قرآن زده کول دې ته د ژوند او د مرګ مسله یې ویلې. او چا ویلې؟ شیخ الاسلام مفتی تقی عثماني صاحب. هغه چې دا د ژوند او د مرګ مسله ده. علامه اقبال نوم خو به تاسو اورېدلې ټولې پېژنئ. یو مجلس کې هغوی وفرمایل چا د مکتبو تذکره وکړه د مدرسو، نو هغه راپاڅېد او په هغې باندې بیان وکړو، ویل چې دا مکاتب او مدارس په دې خپل حال باندې پرېږدئ، دا مه چېړئ. پرېږدئ چې د غریبانانو دا بچي په دې مکتبو او مدرسو کې سبقونه وایي. ویل که دا مکاتب او مدارس تاسو ختم کړو نو څه به وشي؟ ویل هغه به وشي چې په غرناطه په اندلس کې شوي. په اندلس کې څه شوي؟ 800 کالو مسلمانانو هلته حکومت وکړو، 800 کاله. او کله چې د هغوی نه هغه حکومت لاړی نو نن څه دي؟ د هغوی صرف کندرات د غرناطه او د قرطب الاحمر صرف هغه مینارې او کندرات موجود دي. نن هلته د دین نوم اخیستونکی نشته دی. وجه څه ده؟ وجه دا چې مدارس ختم شو. نو په موږ باندې د دې څوک د مدارس چلی د خلکو قدر او احسان کول پکار دی. موږ له چې زما باندې کومه ذمهواري راتله، هغه ذمهواري دوی په خپل سر باندې اخیستې او زما د بچو فکر کوي، زما د بچو تعلیم او تربیت کوي، او د هغې دپاره لګیا دي منډې تړلې او هلې ځلې کوي. نو ډېر لوی اهمیت د دې مکاتبو او د مدارسو راغلی دی. او د دې مکاتبو او د مدارسو د اهمیت زما او ستا په نظر کې به صحیح تاسو ته ما د علماو تذکره وکړه چې هر یو عالم په خپل ځای باندې ځان د دنیا او لوی مرکز تیر شوی دی، او د دین دپاره د هغوی ډېر زیات لوی خدمات دي. هغوی د مدارس او د مکاتبو ته به کومه سترګه باندې ګوري. نو څوک و چې زموږ د ژوند اصل سرمایه دا مکاتب دي، او څوک و چې 100 مدرسو له چاندې ته زه تیار یم چې دا تاسو شروع کوئ، زه به درله خرچه در کوم، لیکن د دې نه په شا کېږئ مو. او څوک و چې دا زموږ د ژوند او د مرګ مسله ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي، حدیث تاسو ته ما خطبه کې وولستو، خیرکم من تعلم القرآن وعلمه. بهترین تاسو کې هغه کس دی چې هغه قرآن خپله زده کوي او بل ته یې ښیي. بخاري رحمت الله علیه دا روایت نقل کړی دی، او د عثمان غني رضی الله عنه یو شاګرد دی، هغه د دې راوي هم دی، ابو عبدالرحمن عبدالله بن حبیب السلمي التابعي رحمت الله علیه. نو بخاري رحمت الله علیه په همدې حدیث په تشریح کې دا لیکلي دي چې په هذا الذي اقعدني هذا المقعد، چې دا تابعي فرمایي چې دې حدیث زه په دې ځای باندې کېنولی یم، د خپل ځای نه پاسېږم نه. څه مطلب دا چې پیغمبر علیه السلام فرمایي چې تاسو کې بهترین کس هغه دی چې قرآن ښیي او خپل هم زده کوي او بل ته هم ښیي. نو د دې قرآن د زده کړې دپاره زه دلته ناست یم او دې ماشومانو ته دا قرآن ښیم او زه بل خوا نه ځم. هلته کې ډېر لوی عالم و، هر څه یې کولی شو، لیکن هغه ټول هر څه شاته غورځولي او صرف د قرآن بچو ته د ښودو دپاره ناست. د دې وجې نه تاسو د تاریخ اوچت کې وګورئ نو د هغه لقب معلم الصبیان راغلی، ماشومانو ته ښودونکی، یعنې د ماشومانو استاز.
د دې فضیلت حاصلولو دپاره هغه په خپل ځای باندې ناست دا بېله خبره ده ځان له هم یو اوږده موضوع ده چېره یو سړی نوراني قاعده ښیي بغدادي قاعده ښیي قرآن ناظره ښیي د قرآن ترجمه ښیي بل طرف ته یو شیخ الحدیث هغه لګیا دی بخاري او مسلم او ترمذي او ابو داود ښیي آیا د چا درجه اوچته ده نو اصل خو د دین کار دی ټولو ثوابونه سیوا دي او په ټولو کې لوی فضیلتونه راغلي او اصل مدار په اخلاص سره دی لیکن ډېر علما کرام داسې فرمایي چې د دې بخاري او د دې ترمذي د ښودو دپاره چې کوم محنتونه او سختې پکار او مرحلې پکاري او ثواب ته وګورې وروسته یاد پاتې کېدونکو ته وګورو د هغې په مقابله کې د قاعدې والا مرحله چې کومه ده هغه درنه ده هغه څنګه درنه ده نو کله چې یو استاد راځي او سحر بخاري ښیي ترمذي ښیي ابو داود ښیي صحیح سته ښیي یا مشکات ښیي نو د شپې به هغه کینی او کم حدیث نه چې کوم اختلافات راوځي هغه به زباني یادوي د هغې نه بس په هغه یو حدیث کې 15 20 اقوال هغه به بیل بیل یادوي بیا د راویانو جرح او تعدیل به بیل یادوي او بیا د هغې علمي او فقهي مباحث به بیل یادوي او بیا تاسو ګورئ د امام بخاري رحمت الله علیه چې کوم حدیث راغلی انما الاعمال بالنیات په هغې باندې بعضو مدارسو کې په یو میاشت باندې بحث کیږي او ترمذي شریف کې چې کوم حدیث راغلی دی لا تقبل صلات بغیر طهور په مدارسو کې په هغې باندې شل ورځې په دې یو حدیث باندې بحث کیږي مشکات کې چې کوم حدیث راغلی دی حدیث دین او حدیث اسلام چې هغې ته ویلی کېږي نو په هغې باندې ځان له 15 ورځې بحث کیږي صرف په یو حدیث باندې او دا د دې احادیثو د ټولو مشکل ترین حدیث دی لیکن نن یو عالم ته پاسه ورته وایي چې تا ته د انما الاعمال بالنیات کې چې بخاري کې کوم بحثونه استاد درته کړو سر ته پکې یاد دي اقوال درته پکې یاد دي ترمذي کې چې د کوم لومړی حدیث په 16 ورځو کې ویلو پای کې څه بحث او مباحث درته یاد دي مشکات کې چې کوم ویلو پای کې د دین او اسلام کوم فرق چې راغلی د هغې کوم تعریفونه راغلي هغه درته یاد دي او بل طرف ته یو عام کس پاتې و هغه ته ووایه سبحان الله سبحانک اللهم ووایه هغه ته الحمد ووایه زباني ورته یاده ده که یاده نه ده او دا سبحان الله والحمدلله که ده په مدرسه کې ویلی یو د نوراني قاعدې استاذ ورته ښودلي نو هغه استاذ چې کله سحر طالبانو سبحان الله یا الحمدلله مونځ ورته ښوده نو هغې دپاره هغه څه محنت کو چې بېګار د شپې نه ناستې لکه ولې یاره مطالعه کوم سار ماشومانو ته به مونځ ښیمه سر ماشومانو ته الحمد ښیمه جنازه به ورته ښیم د هغې دپاره څه د محنت ضرورت وي زمونږ یو استاد هغوی به دا خبره کوله طلباو ته چې کله تاسو فارغ شئ او بیا تاسو کله کلي ته لاړ شئ او هلته مدرسه کې جوماتونو کې وګورئ نو په جومات کې به په یو ګوټ کې یو بابا ناست دی او ماشومانو ته به سبق ښیي ویل ګورئ دوی ته په سپکه سترګه ونه ګورئ دا د دین اصل مرکزونه دي دا د دین اصل ستنې دي چې دین د دې خلکو په وجه ژوندی دی او مدارسو ته دا خام مال تیار خام مال دې ته ویل کېږي لکه زموږ دا مکاتب چې دي دا مازدیګر کې جز وقتي سبقونه چې ښیي نو دوی کې دوی قرآن ښیي او د هغې نه پس چې قرآن ختم شي د چا شوق حفظ له سوا شي غټې مدرسې ته لاړ شي د هغې نه پس هغه مزید علم زده کولو دپاره غټو مدارسو ته لاړ شي دا خام مال زموږ دپاره تیاری او دا ډېر درانه خلک دي ځکه صدیق احمد باندي رحمت الله علیه هغوی فرمایي چې نوراني قاعده که څوک په اخلاص باندې ښیي نو ممکنه ده چې د بخاري د شیخ الحدیث نه هغه مټ په غټه درجه باندې رواني والله شیخ الحدیث به کیدای شي چې د پل صراط په پل باندې په انتظار باندې او دا د نوراني قاعدې والا په یو شغ باندې به مخکې تیر شي هندوستان کې د دې مکاتبو یو سلسله شروع شوې هغې ته ویل کېږي نوراني مکاتب او دا نوراني مکاتب چې کوم دي دا یو بزرگ تیر شوی دی صاحب د نسبت بزرگ کامل ولی نور محمد جنجانوي رحمت الله علیه دا غنمو دا هغه په یاد کې شروع شوي او هغه بنیاد د دې ایښی او دا ډېر لوی بزرګ راغلی دا د امداد الله مهاجر مکي رحمت الله علیه په پیرانو کې راغلی دا د هغه پیرو 13 کاله د هغوی نه تکبیر الله فوت شوی نو د هندوستان علما لیکي چې 200 کاله د هغه د وفاتو شو او اوس هم چې موږ لاړ شو په کوم ځای کې به هغه ماشومانو ته قرآن ښوده د هغه ځای نه اوس هم خوشبو محسوسیږي
حسین احمد مدنی رحمت الله علیه خپل کتابونو کې لیکلي دي ول تاسو ته پته شته چې د هندوستان راجدانی هغه دهلی دی دارالخلافه مرکز هغه دلی دی لیکن په روحاني نسبت سره د روحاني علومو راجدانی چې کومه ده مرکز چې کوم دی نو هغه ول جنجانه ده چې کوم ځای کې د مولانا میا نور محمد جنجانوي رحمت الله علیه اوس یې زودي ته میا صاحب او د میا صاحب وجه د هغې دا چې کوم به عام کس و عالم بنو قرآن به خودو هغوی ته به میا صاحب وي په میا صاحب باندې به په هندوستان کې هغه مشهور یو ورځ یو سادو د هندوانو د مشر ته ویلی کېږي چې دنیا یې پرېښي هغه ورله رالی او داسې یو څو ورځې دیره و چې کله ته نو تل زما په دې زمبیل کې اکثیر پروت دی دا واله په کار به دې راشي ته لږ داسې غریب غونته کې ښکاري هغه ورته ما ته ضرورت نشته دی دا ورته بیا وایي وایله او بیا ورته ضرورت نشته بیا ورته واله په کار به دې راشي نو المیا صاحب داسې لوټه راواغېسته ویل د دیوال ته ورویشته ویل چې دیوال ته سادو کتل هغه مکمل د سرو شو د سرو دیوال دی نو ویل چې سادو کتل ویل چې بس تا ته ضرورت نشته ما ته اوس پته ولګېد هغه خپل زنبیلي ته واپس واغېست دومره د درجې او د ولایت خاوند او ناست و څه به یې کول ماشومانو ته به یې سبقونه ښودل ماشومانو ته غټو خبره نه کوم قاعده به یې ښودله ناظره به یې ښودله امداد الله مهاجر مکي رحمت الله علیه چې کله خپل پیر وفات شو نو د هغې نه پس استخاره وکړه چې یاره زه د لاسنیوه د چا نه وکړم بیعت د چا نه تازه کړمه نو فرمایي چې ما خوب ولیدو او خوب کې نه ما چې ملا باقي زما لاس ونیو پیغمبر علیه السلام په لاس کې ورکو او پیغمبر علیه السلام زما لاس ونیو یو بل بزرګو د هغه په لاس کې ورکو چې د ده نه بیعت شه هغه د پیر هغه خاکه زما ذهن کې وپېژنده مې نه چې دا څوک دی نو د ورځې مې سوچونه کول نو د دوی په خاندان کې یو بل بزرګو قلندر صاحب د هغه نوم ویل هغه راته ویل چې یاره جنجانې ته لاړ شه هلته یو بزرګ شته ابر ته لار سیده کي نو ویل چې کله زه جنجانې ته راورسېدم ویل مخامخ مې وکتل چې په خوب کې مې څوک لیدلي همغه سړی راته مخامخ ناست و چې کله زه ورنږدې شوم نو یې ما ته وایي چې په دې خپل خوب دې دومره یقین دی چې خوب دې لیدلی نه و راتلی نه چې خوب دې ولیدو رالی نو ما ته پته ولګېده چې ته خو ماله د خوب تذکره کړې نه ده او دلته زما د خوب پته ولګېده نو دومره لوی اکابرو او دومره لوی شخصیاتو کار به یې څه کو ماشومانو ته به یې درس ښوده ناظره به یې ښوده مفتی محمود حسن باردولی رحمت الله علیه فرمای چې صرف ناظره به خوده نه بلکې هغه سره به چې چا ناظره وویل هغه به صاحب د کرامتو هغه صاحب د نسبتو هغه نه به بزرګ جوړېده نو دا وړې مدرسې چې زموږ په دې کلو علاقو کې او د مازدیګري کې او د سختي کې دا د قرآن درس ورکوي دا ناظره ښي دا سپک مه ګڼئ دا دین کې ژوندی دی د اسلام کې ژوندی دی دا که د حلال او د حرامو تمیز او فرق په ما او تا کې شته دی دا ټول د دې مدارسو برکت دی دا مدارس او مکاتب که بند شي نو دین زده کوونکي ښودونکي به بند شي او چې د دین ښودونکي بند شو نو دین به درته ښیي څوک ستا خو به ذهن کار کوي چې مړه ما خو دین زده کړی دی چې دا دین دې زده کړی خو د دې علماو نه دې زده کړی دی که نه اوس د دې نه پس دا کم چې موجود دی دا دي او راتلان 9-15 کاله پس مکمل علما بند شو دین برته څوک ښیي د دې وجه نه د دې ډېر زیات قدر او اهمیت راغلی دی دا چې د دې سره منډه تړله وښئ د دې قدر کوئ دې ته د اهمیت په سترګه باندې ګورئ دې له خپل بچي ورلېږئ د دوی ضروریات پوره کوئ چې په دې کې زموږ د دین ښودنه کېږي او لوی اکابرو به د خپل ژوند اصل مقصد او سرمایه همدا مکاتب ښودل د دین به بېشماره خدمتونه کړي لیکن ویل که بچ کېږو نو بچ کېږو موږ صرف او صرف په دې باندې چې خلکو ته هم قرآن ښودلی دی خلکو ته هم قاعده ښودلې ده او یو سړی موږ په دین باندې روان کړی دی د مدارسو شوق او مینه او محبت په زړونو کې واچوئ د علماو مینه او محبت په زړونو کې واچوئ الله دې د سیاست تباہ او برباد کی
دا خاص یو پارټي چې راغلی دی نه مخکې د علماو قدر خلکو په زړونو کې وو، د مدارسو قدر د خلکو په زړونو کې وو، لیکن دا سیس چې کله راغلی د هغې نه پس اوس خلک د علماو هغه قدر نه کوي څومره چې پکار. او دا هم د یهودیانو یو خپله نظریه او سلسله ده چې د خلکو د زړونو د علماو قدر په دې طریقه باندې وکاږو. نو سیاست شاته وغورځوئ، پاټیانې ماټیانې جنډې منډې شاته وغورځوئ، د دین زده کړه وکئ، د قرآن مینه محبت په خپلو زړونو کې واچوئ، خپل بچي د قرآن پوهه ورکئ، د قرآن ابتدایي تعلیم ورکئ. د قرآن د ابتدایي تعلیم نه مراد دا دی، دا نه وایو چې ټول مونږ وایو چې تاسو عالمان کې یو سړی کولی شي ښه خبره ده، لیکن که دغه نشي کولی کم از کم چې کله دا میټریک ته رسي، د میټریک نه مخکې په ده باندې تا قرآن په ناظره باندې په صحیح حروفو سره، په مخارجو سره، په تجوید سره ویلی، که ترجمه یې کړي لا ښه ده. د هغې نه کم از کم 15-20 سورتونه دته زباني یادي، مونځ جنازه ورته یادی، د دین اهم بنیادی عقاید دته یادي، نو که بیا ته یونیورسټۍ ته لیږي او که کالج ته لیږي او که ته ولایت ته لیږي، چا هم در باندې پابندي نه ده لګولې، لیږئ صرف دومره ده چې راځي انشاءالله مرتد به درته نه راځي. که راځي لیبرلیزم فلسفه به د خپل ځان سره نه راوړي، لیبرل به نه راځي. که راځي ستا په تهذیب او ثقافت پسې به خندانه کوي، ستا په ګیرو پټکي پسې به خندانه کوي. که راځي ستا په کلتور پسې به خندانه کوي. دا به نه وایي چې ګیري ته زه ګورم ما ته د فرعون زمانه را یادېږي. ستا به هم قدر کوي، ستا د مورنۍ ثقافت به هم قدر کوي، ستا د جومات د مدرسې د ګیري د پټکي به هم قدر کوي. دې وجې نه دا شروع بنیادي تعلیم چې کوم دی دا د هر چا دپاره دی. او تاسو ته خو مو ویل تقي عثماني صاحب څه وایي چې دا د ژوند او د مرګ مسله ده. که دا بنیادي تعلیم دی ورکو بچی به دې ژوندی، او که دا بنیادي تعلیم دی ورنکو بچی به دې مړي. اگر چې هغه ته غټ ډاکټر ساز کې، غټ انجینیر ته ساز کې، غټ سیزدان ته ساز کې، هر څومره د غټ سړی ته ساز کې چې هغه د یو منټ یو لاک ام اخلي، لیکن دین نه پیژني، خدای نه پیژني، رسول نه پیژني، جماعت نه پیژني، پټکی نه پیژني، منبر نه پیژني، محراب نه پیژني، نو ته ووایه څه فایده یې شته؟ که قانون د زمانې هم شي او دې قبر ته ورکو شو، ماران او لړمانان به پي او پوښتنه به هم د دې پلار نه کېږي چې تا په خپل بچي باندې دغه شیزونه ویل دي، بل طرف ته دې ولې نه روانه وو؟ دعا وکړي چې څومره الله رب د عمل کولو توفیق نصیب کړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم صورت سیرت زمونږ ژوند کې راولي، اخلاص تقوا لله ته نصیب کړي. بیمارانو ته دعا وکړئ، څومره بیماران دي الله شفای کامله عاجله ورکړي. میرزاده کاکا زوی بې درکه شوی دعا ورته وکړي الله رب العزت په خیر خیریت سره صحیح سالم خپل کور ته راواپس کړي. نور څومره زمونږ ملګري شرعي حاجتونه مرادونه په زړونو کې دي الله پوره کړي. څومره مردگان اسلام د کامل مغفرت نصیب کړي. قبر سخت، زنګدن سخت، پولیس رات سخت را باندې اسانه کې اخر خاتمه په دې کلمه کې چې لا اله الا الله.